پیر موټر یو پیر د جیپ شو یو پیر مخ میلمانه راغلي و ټوریزم هغه دلته ارتاو شوي و تقریبا ټوله شپه پکې ویستي وه سهار یې بیا تقریبا راویستي وو هغو اجزانو ته پته هم نه وه بیا یې لوکیشن دلته ولې وو هلته پېښور ته رینګ وکړو پېښور نه پسې کسان راغلو دلته نن تاڼې کې لوکیشن معلوم کړو بیا دلته راچوت کړل لکه داسې وه اته حادثې داسې رالې چې هغه دلته وشوې و کسان پکې زخمي شو ګاډي پکې خراب شو دا زمونږ کومه د NHA کومه اداره چې ده نو موږ د هغو نه ډېر زیات ګیلمن په دې خبره یو چې د دیو سره ریلیف فنډ ایمرجنسي فنډ د دیو سره یي هر وخت داسې قسم کارونه چې کېږي یا داسې قسم حالات چې په روډ باندې راځي نه د هغې دپاره هغو فوري انتظامات کوي او فوري کار کوي خو تر اوسه پورې څوک موږ ونه لیده چې هغه راغلي او هغه دا قسمه ایمرجنسي دومره قدر لو کې چې دا کومه سیفټي چې ارتاوه شوې ده د نور غټېدو دپاره یا د نور دپاره چې کوم مطالبې دي خو په خپل ځای باندې دي خو کم از کم د ایمرجنسي سیفټي ورته وشي چې د نورو حادثو نه دا خلک بچ شي او دا بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د آزاد نیوز ګرانو کتونکو ستاسو ورور افتخار احمد ما امید ساتم ټول بخیر او ژوند مو مخ تیریږي ګرانو کتونکو د سواد سیلګری نسیمه تحصیل خوازخیله مین روډ مین شهرا چې کومه ده دا کالام پورې څومره هم تاسو د کیمرې په سترګه به ګورئ هم څومره چې هم امد ربطه نا په دې روډ دی بلا خلک پې کوم چې سیلانیان دي نو هغه هم دا روډ استعمالوي او کوم چې د دې علاقو ځایي خلک دي نو هغه هم دا لار چې کومه یا دا روډ چې کوم دی نو دا استعمالوي داسې ده چې دا وخت زه د چالیار او د ډوب په منځ کې ولاړ یم دا پل به کردې ځای کوم مقامي خلک دي نو دوی ته به معلوم وي دا د والي سواد د وختو ویل کېږي دا چې د والي سواد د وختو دا پلونه چې کوم دي په دې طرف باندې 15 شپږ پلونه دي دا جوړ شي د بده مرغه په هغه وخت کې چې په دغه فنونو کم کارونه شي نو دا هغه وخت ډیر معیاري کارو د بلا وخت پورې کارونه وکړو چونکې وس چې کم دی نو د دې کافي ټیم کېږي د علاقې خلکو د اطلاعاتو د تر مخه چیرې د دې کافي وخو شو چې د دې چې کم سیفټي وه یا دې ته کم دغه بونډۍ دپاره کم پیپونه لګېدلي نو هغه کافي وخو شو چې ارتاو شوي دي او هغه هم د یوې حادثې سره ارتاو شوي په دې باندې بلا حادثې دلته کې راغلي دي د موټرسایکلو راغلي دي د ګاډو راغلي دي میلمانه پکې ارتاو شوي دي مختلف واقعیات چې کم دي نو هغه موږ دلته کې واورېدو د دې ځایي د خلکو نه به هم دغه تفوس پوښتنه کوو چې یاره څومره وخو شو چې یاره دغه حادثه په دې راغلي او دغه پیپونه یا دغه سیفټي د دې ماته شوه خرابه شوه بیا تر دې حده پورې د دې دمه پورې په دې باندې څه کار ونه کړی شو د ټولو نه اول راځو دې ماشاءالله دوی به خپل تاثرات بیان کړي السلام علیکم السلام جی کله پېژندګلو راته زما ټوپ یم نظیر اخوند مې نوم دی او یو ټوپ یم د دې به تقریبا د ډیسیژن تر منځ درې میاشتې وشوې ډیسیژن به شوی دی ولکه چا څه دغه ونه کړو دغه کوم اکسیډنټ چې شوی نو تاسو ته څه معلومات شته د هغې په حوالې چې یاره دغه څه حادثه څنګه راغلې وه دا اوس دغه شان دی موټرسایکل او دغه مخامخ راغلو دا موټر چې شاته کړی موټر کتل نه علیکم ډیره مننه ډیره مهرباني ستاسو د راتلو چې تاسو د قوم د اواز د بالا او کم تر رسوي ځکه که عوام ډیر زیات هم چې وي خو تاسو د کیمرې په سترګه باندې دا قسم خبرې مخې ته راځي او حکام په څه اواز اوچتای نو موږ تاسو ډیره شکریا ادا کوو ډیره مننه چې تاسو راغلئ اوله خبره خدا د زمونږ کومه د NHA کومه اداره چې ده نو موږ د هغو نه ډیر زیات ګیلمن په دې خبره یو چې د دیو سره ریلیف فنډ ایمرجنسي فنډ د دیو سره یي هر وخت داسې قسم کارونه چې کېږي یا داسې قسم حالات چې په روډ باندې راځي نه د هغې دپاره هغو فوري انتظامات کوي او فوري کار کوي د بده مرغه موږ که چاته د ګیلې وایو نو زمونږ MNA صاحب چې دی زمونږ MPA صاحب چې دی هغه باقاعده د دې نه خبر دی او په دې باندې هغه ته وضاحت شته خاص طور MNA صاحب ته موږ درخواست کوو موږ دا کم پلونه چې دي لکه دا تقریبا دلته 4-5 پلونه دي د دې نه مخکې یو پل دی هغې ته د اسالي پل وایي د هغې نه د اسکول د ماشومانو یو بس ارتاو شو په هغې کې ډېر زیات نقصان وشو ډېر تاوان وشو هغه هم په دې نسبت باندې څنګه چې دا پل دی او یو ټاټ دی د والي سواد ته وخت دی دغه شانتې دا دی یو 2 میاشتې مخکې د دې نه یو جیپ ارتاو شو د اسکول هلکانو پکې سټوډنټانو او الحمدلله ماشومان پکې خدای پاک بچ کړو زخمیان شو ګاډی هم دا ډېر زیات تاوان وشو کومه سیفټي چې دې ته لګېدل و هغه د هغې حادثې سره ارتاوه شوه هغه سیفټي تر اوسه پورې پرته هم ده هغه پیپونه دي او هغه بلا مترې پراته دي هغه ارتاو شو نو موږ یو ورځ وي 2 ورځې موږ څوک په راشي کم از کم د دې څه غور به وکړي موږ به خپله دغلته ګټې کېښودې چې یاره د دې نشاندهي کېږي چې دلته ټاټ دی خو تر اوسه پورې څوک موږ ونه لیده چې هغه راغلي او هغه دا
قسمه ایمرجنسي دومره قدر لو کې چې دا کومه سیفټي چارته و شوې ده د نور غټېدو دپاره یا د نور دپاره چې کوم مطالبې دي خو په خپل ځای باندې دي خو کم از کم دا ایمرجنسي سیفټي ورته وشي چې د نورو حادثو دا خلک بچ شي او دا خو یو ټوریزم سپاټ ته په دې باندې خو ډیر زیات رش دی خاص طور اوس خو د مې میاشت شروع شوه بیا په خوا باندې ډیر زیات رش زیاتېږي نو دې سره به نورې هم حادثې ډېرې زیاتېږي نو که مهرباني وکړی شي او والا حکام ته د اواز زموږ د عوامو ورسولی شي او دا خبره چې کم از کم په ایمرجنسي بنیاد باندې دا کومه سیفټي چې دا ورته وشي نو ډېره مهرباني به او ډېره ښه به وشي. تقریبا دا 3-4 خو زما په مخ کې وشوې یو پیر موټر یو پیر د جیپ شو یو پیر مخ میلمانه راغلي و ټوریزم هغه دلته ارتاو شي و تقریبا ټوله شپې پکې ویستې وه سهار یې بیا تقریبا راویستي وو هغو اجزانو ته پته هم نه وه بیا یې لوکیشن دلته ولې وو هلته پېښور ته رینګ وکړو پېښور نه پسې کسان راغلو دلته ننتاڼې کې لوکیشن معلوم کړو بیا دلته راچوت کړل لکه داسې وه اته حادثې داسې راغلې چې هغه دلته وشوې و کسان پکې زخمي شو ګاډي پکې خراب شو نو اوس هم دا سیفټي چې دا مکمل نه ده دلته پراته ده هسې مونږ یې په دې تمه یو جنانو صحابه وکړو کاباړ کې ډېره مهرباني جي ګرانو کتونکو د چالیار او د ډوب په دغه مین شاهرا باندې موجود یم څه خلک ټاټ وایي او څه خلک ورته پل وایي د والي سواد د وختو په دې مین شاهرا باندې چې د هغه وخت کم پلونه جوړ شوي د هغه وخت ډېر څنګه چې ما وویل ډېر معیاري و چونکې اوس ګاډي ډېر شوي دي هغه وخت خو یو ګاډی به په دې روډ باندې اوس خو تاسو ګورئ نو ډبل ګاډي ځي او په دې فوټیج کې به تاسو ګورئ هم چې کله پکې کراسینګ کېږي یو ګاډی کراس کوي او بل ګاډی کراس کوي نو بیخي د ټچ کېدو هغه چانسز بلهاوي بیا د ارتاوېدو چانسز هم وي ځکه هغه ځای ډېر زیات دنګ دی بله خبره دا ده چیرمین صاحب خبرې وکړې چې په دې پل او د اسالي د پل یوه نقطه چې کومه ده نو هغه دا ده چې د سیفټۍ سره بالکل ټچ لاندې ځای چې کوم دی په فوټیج کې به موږ تاسو ته ښایو هم تاسو به وینئ چې هغه بالکل دړه شوی دی لکه څنګه چې هغه خراب شوی او بیا پې څه نمونه داسې دروند ګاډی راشي یا پې ټیر راشي نو د هغې سره هغه وزن شي او د وزن سره هغه گزار شي نو بیا خدای نخواسته حادثه مخې ته راشي دغه د علاقې خلکو خبرې اترې هم وکړې او ورسره زه دغه علاقې چیرمین چې کوم هغه هم اتفاقا ښه ومیلاو شو هغه هم دغه خپل تاثرات وي چې یاره موږ هم په دغه انتظار وو او د کافي وخت نه چې یاره دا به ټیک شي د دې را سیفټي به دوباره ولګي متعلقه چې د دې کومه محکمه ده هغه به راشي نه چې هغه به په دې باندې کار وکړي پلانول خو دا هم یو اهم ایشو ده یا یو اهم ضرورت دی چې یاره دا ځای کولاو شي دا ځای پلن شي ځکه موړ دی خو که هغه لږ وروسته خبرې دي نو کم سے کم د ایمرجنسي صورتحال باندې هغه وروستنۍ خبرې دي د هغې پورې به بیا که چېرې دا په دغه صورت پاتې شو نو خدای دې نه کړي ډېرې حادثې به مخې ته راشي تر اوسه پورې رالې هم او چونکې را به هم شي کم چې د علاقې خلک ته هغوی ته خو لږ ډېر نشاندهي کېږي خو کم چې سیاح حضرات راځي نو هغوی ته د دې روډ نه هغوی ناشنا وي او هغوی چې کله په دې طرف باندې ډرایوینګ کوي او بیا یا شپه وي یا داسې یو ټیم وي نو بیا داسې قسم حادثې راځي تاسو دغه خبرې اترې واورېدو دا مهال که زمونږ ایم پی ایس بیا ایم این ایس او د دې سره کوم متعلقه اعلی حکام مونږ یې او اوري نو پوری طور دی په ایمرجنسي صورتحال باندې د دې ټاټ کم چې دا پل د چالیار او د ډوب په مضافاتو په منځ کې نو په دې زر تر زر ایمرجنسي صورتحال باندې دغه سیفټۍ کار وکړی شي تر بل پروګرام پورې ما خپل قربت کې هرې من له اجازه پر الله مسپارم د الله فهم